واچولو نو مې څه معنا لري وې دا ګوتمه چې درته واچوله نو د دې معنا دا ده چې تعالی به خدای هغه شهرت په علم کې درکړي معصوم دی دله علم نه دی کړی ته به دونه لوی ملا شي او شهرت به په دنیا کې داسې مشهور لکه څنګه چې علي صاحب دنیا کې مشهور دی داسې به تم مشهور شي خطیب بغداد هم لیکلی دی تاریخ بغداد هم دا ځای لیکلی دی او تهذیب الکمال څلېرویشتم جلد کې دا ځای لیکلی نو دا ګوتمه چې تا اچولې ده نو د دې معنا دا ده چې ته به دونه مشهور شي لکه شیر خدا چې څنګه مشهور دی او دا غاړه چې دله درکړله نو د دې نه معنا تحفظ دی تا به خدای عذاب تعالی نه درکړي ته د جهنم نه په ارام امام شافعي وایي بعد بیا موږ علم شروع کوو وایي با داسې یتیم ومنو هغه ډېرې خبرې دي خاص امام شافعي هغه خبره مې ته کوله نو وایي زمان پلار مړو مور مې چې دی نو کور په 600 روپۍ باندې خرڅ کړ زما د علم د حصول دپاره مور مې چې دی کور خرڅ کړ د هغه ځای نه راووتو دا په خپله اهل بیت وو د رسول الله مبارک د اهل امام شافعي نو بس بیا راځو حرم شریف ته استادان سره مې خدمت کو پیسې نه وي په هغه خدمت مې چې ما سره پیسې نشته دا د علم ځان تاریخ دی نو هر رشید بادشاہ ته وی وېسو سم مناظره کوم بس روم بادشاہ ته وې راځم هغه ورخا بس روم بادشاہ ته وی هر رشید بادشاہ ته وی امام شافعي ما سره مناظر دی او تاسو سره چې څومره مولیانی د نصرانیت د عیسی علیه السلام په دین باندې نو بس هغه ټول ته وی راځي ور دا یاد ولرئ دانن چې يهودي مطمئن دي کنه او يهودي په خپل لارو لاړ دي یا هندو لاړ دي نو په دې هندوانو او يهوديانو کې علما د دین فن موجود دي ګره هغه سره دومره دلایل دي چې دوه خبرې په مساوله کې دوه خبرې ډېر لیکل دي یو تفصیل می کته د مړي په دې سيزلو باندې په دې هندوانو د مسلمانانو علماو سره مناظرې کړې دي او مناظره په دې کړي ده چې دا سیزل د خخونو نه افضل دي او ګڼ علماء په دې خاموش کړي دي دا په دې کې خپل خلک وو هغې باندې دا پنډتان چې دي دي ورته وایي دا په دې هندوانو کې خلک دی نو هغه ذکر کوي چې د دې مناظره ورسره په دې باندې شوې وه چې دا اور باندې کوم سړی وسوځلی شي نو دا غوره دی د هغې نه چې دا په ځمکه کې ښخ کړي ځکه چې دی خو بدبوی کوي دا خو د بدبوی نه بېغمه شو دا سړی دا موږ چې اوسېږو اپله په ژوند پورې هندوم قایل دی هندوم ته دې قایله دی چې دا روح بیا راځي او دله بیا ژوند میلاویږي دغه ژوند باندې هندوم قایله دی نو چې دا څومره فرق باطلی باطل دي يهوديان دي نصرانيان دي د سره خپل علما شته داغي پاغه اقوال او روایت دار روان دي نو دروم بادشاہ ته وې د ځان خپل مولیان راواله نور واستو امام شافعي سره مناظره شو 3 ورځې مناظره وشو مناظره بداسه و چې مسجد مشهور جوړ شو د یو طرف ته هر رشید بادشاہ خلک دی یو طرف ته چلے نو هر رشید بادشاہ ته دروم بادشاہ وې چې دا مناظره به کوم ځای کې وکاغه ورته کې کو هغه ول روم کې نه کوي چې نه روم کې نه کو زما وطن کې به مناظره وکړي ځکه ټیک ده نو بس د دې امام شافعي 3 ورځې مناظره وشو خو شور په جوړ شو نه امام شافعي لقار ورغی هغه ته وی تاسو ته تکړه مولا کوم یو دی چې ما سره باس کې وې دا غلې وې راځه راپسې هغه دریاب چې دی نو په هغې باندې امام شافعي د 18 قامه خلکو په مخ کې په دریاب مسله واچوله او روان شو په دریاب باندې او په هغه دریاب باندې چې دی په مسله کېناست لکه د کښتۍ نو چې د دریاب منځ ته ورسېدو نو هلته ورته امام شافعي کېناست وې دا مناظره به دلته کوو چې دا شور نه وي
وی دا کار دی ګرانه وی بس ما سره بل لا نشته ستاسو هغې به چې خلاکي ما سره مناظره داسې کوئ هغې کې راهبانو هغې کې بعضې داسې راهبانو چې هغې به په اوبو د پاسه ګرځېده نو راهبانو ته یې وویل ورځئ پې که نه نو هغې به چې یو دوه ګامه اوبو کې واغوستو نو بیا به په ښکته لاړو بیا به راوروسته شو نو چې بیا به داسې یو دوه ګامه په اوبو باندې د پاسه لاړو اوبو به بیا راکاږو نو بیا به په ښکته لاړو امام شافعي ورته د اوبو په منځ کې به مصله ناستې وې دې ځای به مناظره کېږي بل ځای نه کوي د روم د بادشاه راهبان اعلان یې وکړو وی مسلمانانو مناظره وګټله او موږ بیله امام شافعي راغی او هغه راهبان کېناست امام شافعي ته د روم باچا له خبر لاړو وی صاحب خلکو د مناظره بیاله کنټیکس چې دې ورکوه هغه هم شو تر عمري او ابد الابد دپاره ملامت پاتې شوی هغه راهبان چې کوم راوستي هغه مسلمانان شو او کوم خلک چې اوس د روم نه راغلي وو هم مسلمانان شو سبحان الله د روم بادشاه وویل دا خو چې په روم کې مې نه کړي وي ټول روم مې مسلمانان کړي وی دا خو چې دا په روم کې ونه شوه هسې دا مې تاسو ته وویل چې د هغې علماو کردار به په رمضان کې جدا و رمضان مبارک به چې راغی ګوشه نشین به شو یا به ځان له شو په تنهایۍ کې به د خدای یاد کوو او په هغې کې به لګیا وو دا مونږ چې دا کله کار راځي چې ملا ختم شو نو دا مونږ ځان یادوو هغه څیز په خدای قسم که نه د پیرۍ ژوند پاتې شو نه د ملاتوب موجوده خلک وو د هغې که ته ورد او وظایف او عبادات وګورې او هغلته بیا علمیت وګورې نو هغه علم ته به حیران شي دلته به اوراد او وظایفو ته حیران شي نو چې هغه تاریخ وګورو نو موږ پکې خپله داسې وو لکه بیخي هغه یوه ورځ هم چې چا په سلسله کې نه یې تېره کړې نو هغه خلک نو غرض مې دا دی چې رمضان مبارک کې ډېرې لوبې زما خپل دا جمعه د دغې باندې خیال دی بعضې ډېر روایت ما را جمع کړي دي د اشعب الایمان د امام بیهقي نه ما سره څوارلس جلده کې د احادیثو د امام بیهقي چا چې سنن کبرا د بیهقي لیکلې ده امام بیهقي هغه شخصیت دی دا شافعي مسلکې دی او علماو دا لیکلي دي چې امام شافعي خو لوی شخصیت دی او د امام شافعي احسان په خلکو باندې دی په امام شافعي باندې احسان د امام بیهقي دی ځکه چې د امام شافعي مسلک شافعیت چې څومره تایید شوی دی او د مسلک شافعیت کې لږ دلایل د امام بیهقي ویلي دي نو د امام بیهقي ګڼ کتابونه هغه چې په لوی جلدونو په څوارلسو جلدونو کې یو کتاب شعب الایمان ما سره دی پاڼه په پاڼه باندې مې کتلی دی څوارلس جلد دی نو خپله مې دغه خیال و چې لا نن سبا کومې لوبې دا خلک کوي دا روجې لنډې دا لډوګان کوي نو زه پې احادیث پیش کړم باقاعده دغه ته چې دا لډو چې کومه دا هلکان کوي په حجرو کې او په دکانونو او یا په هر هغه ځای کې یا په کورونو کې رمضان نه بغیر رسول الله مبارک د دې دومره زجر کړی دی دومره سختي پې کړې ده دکه لډو ده د پارسي په الفاظو کې اصل کې دې ته نارد وایي دا لفظ د پارسي و لکه شطرنج شو شطرنج او دا یو شی راځي نو احادیثو کې په دغې باندې دا مسما دي خو دا په اصل کې د فارسي الفاظ دي او بیا بیا تاریخ زموږ چې دا د کومې زمانې نه ایجاد شو چا ایجاد کړه او څنګه ایجاد شو خو یو ټکی تاسو ته وکړو چې دغه لډو امام بیهقي شعب الایمان کې روایت ذکر کړی دی عائشہ رضی الله عنها مبارک سره دا شو کور خالی یو کشان پکې پراته
دی کره دغه سیس پروت دی و په لوبې کولې وعائشة رضی الله عنها مبارک خبره شوی و جواب یې ورپسې وکړ وی یا دغه سیس د دې کور وباسي او یا هم د دې کور وشړه دومره زجر احادیثو کې دی چې رسول الله مبارک داسې یو خلاصه خبره وفرمایله دا نن سبا ټول قاریان کوي دا قاریان چې څومره دي دا لډوګانې کوي دې کې څه چل دی نو قارو فامي دی د دې وجه نه باب الامامت کې چې ذکر کېږي چې تاسو کې د امامت هغه سړی کې چې اقرأ دی ټول علماو ذکر کړي چې د اقرأ نه منه افقه دی چې دا فقیح دی قاری نفس قاری دا امي دی نو دلته کې ما په خپل سترګو باندې زموږ په خلکو کې شته ما قاریان ولیدل بازي داسې ما ته نه دی ویلي خو بعضې هلکانو ته زه ووایم هغوی مونږ ته ویا دوی دا لډوګان کوي نو ما دا ولې ووایه هغه وایي دې کې څه چلي نو امي دی نو څه به یې کوي دغه یو څه چې رسول الله مبارک ذکر کړو او خاص د رمضان کې ډېر خیال دا د رمضان او غیر رمضان دا عمري دا سیز حرام دی خلک روژې لنډوي ما په ډېر روایت را جمع کړي دي ډېر ګڼ روایت مې پې لیکلي دي ما زه جمعه کې صرف په دې باندې یوه خبره نه وینو بیا هغه چېرته رسېږي جمعې ورځ هم زموږ بس لنډې شي او خبرې پکې نه رسېږي رسول الله مبارک وفرمایل چې دغه څوک چې دا لډو کوي د دغه سړي داسې مثال دی لکه چا چې خنزیر حلال کړی دی او د خنزیر په دا غوښو کې لګیا دی او دا لاسونه یې بډوالي دي او دا په اینو د خنزیر لت پت دی اول ته اذان وشو او دی دستي ورشو په همدغې اینو د خنزیر کې دی بس هلته نیت وتړ نو رسول الله مبارک وفرمایل چې د ده ودرېدل خدای ته سجدو شو نو لکه څنګه چې د یو خنزیر حلال دی او د خنزیر په اینه کې د یو سړي لاسونه ګنده شو او دی په دغه ګندۍ نه د خنزیر کې دا خدای ته ولاړ دی نو معلومه ده چې دا د خدای دشمن دی رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک دغه لډو کوي نو دا همداسې دی لکه د خنزیر په غوښو کې چې دی لګیا دی وینو کې لاسونه لت پت دي دا د خدای دشمن دی او په ده لعنت د باسي هسې دغې نه ځان وساتئ په دې کې ډېرې خبرې دي په هغې باندې بیا به انشاءالله